وفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وسيكون بعدي الخلفاء فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام د جمعیت علماء اسلام سٹیج باندې ناست مشران د جمعیت علماء اسلام ضلع مردان سیکٹری اطلاعات مولانا قیصر الدین صاحب د ختم نبوت دغه تحصیل امیر حضرت مولانا محمد حنیف یوسف صاحب د جمعیت علماء اسلام یونین کونسل ہاتیان امیر محترم حضرت مولانا عبدالواحد صاحب جنرل سیکٹری جناب اصغر علی صاحب گن شمیر کے دغه مجلس کے ناس علماء کرام طلباء کرام او د جمعیت علماء اسلام ډیر قابل احترام حاضرو ملګرو زه د خپل طرف نه د ټولو نه اول جمعیت علماء اسلام یونین کونسل هاتیان هغې ته مبارکباد پیش کوم چې ډېر مناسب حالاتو کې د دغه عظیم الشان کانفرنس د هغې انعقاد یې کړی دی او په داسې یو عنوان باندې کړی دی چې د ناموس رسالت د تحفظ په عنوان باندې دا داسې یو مسله ده چې د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواخله تر د اوسه پورې په دغه عقیده د مسلمانانو باندې مختلف شکلونو کې حملې شوي دي او کم آیت مبارکه د قرآن چې ما تلاوت که دغه عظیمه د خطرې یوه ګنټي ده په دې آیت مبارکه کې الله تبارک و تعالی د امت محمدیه ته بجو کړې هم ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه دا عظیمه فتنه به شروع کیږي چې د حضور په عزت او په ناموس باندې حمله به کوي او هغه د دغه ختم نبوت نه د انکار په شکل کې به دا عظیمه فتنه د نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې شروع شوه او د هغې فتنې سرکوبي نبی علیه الصلاة والسلام د هغې تمنا د هغې خواهش دا په خپل ژوند او زندګۍ کې د صحابه کرامو په مجموع کې او د هغه عظیمو مجاهدینو وړاندې د دې تذکره کړې ده نو بیا داسې راغلی دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم دغه عظیم یو دشمن د اسود عنسی په شکل کې دا حضرت فیروز دیلمی هغه مردار کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ته د وحی په ذریعه باندې معلومه شوې ده او دا اعلان کړی چې فاز فیروز د فیروز سره که نور اعمالی او که نه نو دا یو عمل د هغه د کامیابۍ دپاره دا پوره دی د حضور په دغه شکل کې عظیم دشمن مسیلمة الکذاب
داغه د مردارېدو تمنا دا رسول الله په خپل ژوند کې کړې، دا تمنا داغه ژوند کې نه ده پوره شوې، لیکن داغه عظیم خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور دغه تمنا دا بیا په خپل دوره خلافت کې پوره کړې ده، او حضرت وحشی رضی الله تعالی عنه هغه دغه عظیم د رسول الله دشمن چې کم دی سیب مردار کړی دی. نو دی آیت مبارکه کې د دغه عظیم فتنې داغې نشاندهی شوې ده چې دا فتنه د رسول الله د زمانې نه شروع کیږي با، او دارنګ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، او دا سلسله دا به د قیامت پورې همدغه شانتې چې کوم دی سیب روانوي. لیکن چې څنګه د خطرې یوه ګنټي دا په دې آیت مبارکه کې ما او تا ته الله بجو کړې ده، نو دغه رنګې یو عظیمه د خوشحالۍ خبره دام په دې آیت مبارکه کې دغه امت ته د رسول الله د امت ته او د امت محمدیه ته الله تبارک وتعالی په دغه آیت مبارکه کې کړې ده چې څنګه په مخ د ځمکه دا عظیمه فتنه راپورته کیږي، نو په هر دور کې به رب کائنات د علماء حقه د مجاهدینو داسې یو عظیم جماعت او قوت دا د دې فتنې مقابله کې را پیدا کوي چې هغه به همیشه دپاره د دغې عظیمې فتنې سره برسر پیکار وي. لہذا محترم عزیزانو د هغه صحابو د دور نه راواخله تر زما استاد دغه متحده هندوستان پورې د دغه قادیان د فتنې پورې دغه وخت او د دور د هر دور علماء حق دغه فتنې مقابله کړې ده. نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے مؤمنانو من یرتد منکم عن دینه، ډېر خلک به د دین نه مرتد شي، د نبوت دعوې به وکړي، چا چې د نبوت دعوې کړي هغه خلکو پسې به روان شي. لیکن فسوف یأتی الله بقوم، تاسو به خاطر جمع ساتئ داسې خلک به الله تبارک وتعالی په مخ د ځمکه باندې په هر دور کې د دغه فتنې خلاف راپورته کوي. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم، دې خلکو سره به الله محبت کوي، دا به د الله محبوب بندگانی ویحبونهم، د دوی محبت به هم د الله تبارک وتعالی سره. او دارنګې اذلة علی المؤمنین، د مسلمانانو سره په زړه کې د دغې ډلې او د دې جماعت لویه همدردي وی. او دارنګې اعزة علی الکافرین، د کفارو د سترګو یو عظیم ازغی وی، د هغې دپاره ډېر سخت وی، هغې په مقابله کې یو سیسا پیلای ہوئی دیوار وی. لہذا محترم عزیزانو دا د هغه جماعت حقا صفات الله تعالی چې کوم دی سیب بیانوي، او بیا الله فرمای یجاهدون فی سبیل الله، د الله په لار کې د هر باطل مقابلې ته دغه جماعت والا به ولاړي. ولا یخافون لومة لائم، د دنیا دا کفریه طاقتونه او داغي ایجنټان دا که هر څومره تانې دغه ډلې والا ته ورکوي، نو لہذا دا ډلې والا به د هغې نه چې کوم دی سیب متاثره کیږي نه. لہذا محترم عزیزانو دغه عظیمه فتنه دا د هندوستان د قادیان علاقې پورې چې کوم دی سیب را ورسېده. لیکن محترم عزیزانو د مسیلمة الکذاب فتنه دا چې حضرت ابوبکر صدیق دفن کړه، نو دا د قیامت پورې دفن شوه. د اسود عنسی فتنه دا که فیروز دیلمی هغه دفن کړه، نو دا دفن شوه د همیشه دپاره.